دا وخت د انسان د ژوند یو عظیم سرمایه ده او دا یو سیال سیز د روان دی. دا وخت جماعت نه ده چې تبه کې دی او سنبال کا سباله بستا پکار راشي. نه وخت د چا انتظار نه کوي، دا روان دی. کال بیا اختتام ته ورسید، نوې کال به شروع شي. ځان سره محاسبه وکا، هر ادارې او هر تنظیم والدین سره احتساب وکي چې موږ په دې کال کې څه وکړل، او موږ څومره د خیر کارونه وکړل، څومره مو د شر کارونه وکړل، او موږ څومره الله راضي کو، څومره مو الله خفه کو، او موږ څومره مخلوق خدا ته خیر ورسو، او موږ په دې کې د آخرت د پاره څومره تو ختیار کړه. هر یو سړی د ځان سره محاسبه وکي. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایل حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا. چې ځان سره محاسبه وکي مخکې د دین چې پرز د قیامت الله تاسو سره حساب وکي. خپل ځانونه وزن کوي، خپل اعمال وزن کوي مخکې د دین چې تاسو د اعمال وزن به وکړئ شي. ځان سره محاسبه وکړئ چې زما اعمال څنګه دي. یو بزرگ فرمایي چې ما د یو برفروش نه واورې خرصوله، د هغه نه ما د وخت قدر او قیمت زده کو. هغه ته واوره اوبه کېدل او دغه چغې وله چې ای خلق راشئ، زما عظیمه سرمایه ضایع کېږي او مانې واخلئ. وایي زه پوه شم چې دا وخت یو سیال سیز دی، یو جماعت سیز نه دی چې سنبھالے کو سباله به ترنه پیدا واخلي. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم. عزتمند کوم خلقو چې د وخت قدر او قیمت پیژندلې دي او خپل اوقات صحیح معنو کې استعمال کړی دي، راشنن هغه په دنیا باندې حاوی دي. وجه صدا چې هغه خپل اوقات په ذل نه ضایع کوي. دا غیر خلق جنن په دنیا باندې حاوی شو، غلبه ومندله. د دې رستو راز دغه دی چې هغه د وخت قدر او قیمت کوي. عربی مشهوره مقوله ده چې الوقت كالسيف القاطع فإن لم تقطعه لقطعك. چې دا وخت په شان دی یو تیری توري دی د کټ کوونکی. که چېرې تا په دې باندې څه کټ نه کړل نو سباله به دا تا کټ کی. کم خلق او کم قومونه چې وخت ضایع کړي نو وخت په دی لره ضایع کړي او دای په دنیا کې رستو پاتې شي او په ورځ د آخر به هم د خلکو نه رستو راشي. اوس خو یو انټرنیشنل آله راووته د وخت د ضایع کولو دپاره. موبایل ته وګوره، خوراک په ټیم باندې نه دی، خوب په ټیم باندې نشته، سحر مونځ ته پاڅېدل په ټیم باندې نشته، د قرآن مجید تلاوت ته زړه نه لګي، ذکر او اذکار کې زړه نه لګي، د نیکانو خلقو د مجالسو نه وحشت معلومیږي. مور پلار څخه د ناستې دپاره وخت نشته، د هغوی خدمت دپاره وخت نشته، بیبي او خاوند یو بل ته نه دي اوزګار وخت نشته، د بچو تربیت دپاره وخت نشته. دا څه دي؟ وخت ضایع کول دي. نن موږ څخه د وخت د قدر او قیمت هغه احساس نشته دی. بزرگان واقعات وګوره، متقدمین علما سلف صالحین د هغوی واقعات واوره چې هغوی څخه څومره د وخت قدر او قیمت و. فضول ګپ شپې ځای په ځای ناستې دا د هغوی د ژوند مشغله نه وه. امام بخاري او امام مسلم رحمهم الله یو استاذ تیر شوی دی. هغه 10 کالو پورې تقریبا د ماسخوتن روټۍ په خپله باندې نه وه خوړلې. د تصنیف په کار کې به لګیاو، کتابونه به لیکل، خور به راتله و هغې به ورته په خوله کې نوړۍ ورکوله. امام ابن جوزی رحمه الله د مرګ په وخت کې وصیت کړی، سره پاسه 500 کتابونه لیکلي دي چې کله زه وفات شم او زما د غسل لپاره اوبه ګرمولی شي نو په هغه کلمونو باندې چې کم کلمونه ما تراشړي، ما کم کلمونه کټ کړي دي، پای باندې ما لیکل کړي دي، نو د هغې هغه ذرات او هغه بورې پای باندې به زما د غسل لپاره اوبه ګرمولی شي. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه اوس تیر شوی دی یو صدۍ مخکې.
علما فرمایي چې زر یا سوار لسو تمام تصانیف واړو لوی کتابونه او رسائل کرا جمع کې نو د زرونه تعداد سیوا دي او عمر یې اتیا کاله دی. دا سوجه و دا خلقو د وخت قدر او قیمت پیژندل. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ، چې دوه نعمتونه داسې دي د الله چې د دې په حق له خلق په دوکه کې پراته دي، یو صحت ته او بل فراغت ته. انسان څخه ځواني کې صحت شته دی لیکن فارغ وخت نشته دی. بیا انسان بوډا شي نو فراغت پیدا شي لیکن اوس صحت نشته دی. نو د یو کار د لپاره دا دوه سيزونه چې الله درکړل دا ډیر اعلی نعمتونه چې تا ته الله درکړل او دا په کار باندې راوله. نورونو د وخت قدر وکړي، دا وخت زمونږ نه ضایع کیږي. علما فرمایي چې دا موبایل انټرنیشنل آله ایجاد شوه د وخت د زیاده لپاره. د موبایل فواید هم شته دي لیکن نقصانات د فوایدو نه سوا دي. څنګه چې شراب مبارک الله تعالی فرمایي چې په دې کې نفع هم شته دی او پرې جواری شرابو کې، خو د دې هغه ګناه چې دی نو هغه د نفع نه ډېره زیاته لویه ده. نو د موبایل نقصانات ډېر زیات دي. بېحیایي په انسان کې پیدا شي، مور او خور کې بیا تمیز نی، پردی مور او خور او لور بیا مور خور او لور نه ګڼي. انسان نه د عفت او د پاک دامنۍ هغه صفت وځي، عباداتو نه خشوع او خضوع دغه بد نظرۍ سره ختم شي، د انسان په کلام کې هغه اثر ختم شي، بیا د خپل اولاد هم نه یریږي او د قرآن مجید تلاوت ته او ذکر او اذکار ته د خو خلکو مجلسونو کې ناستې ته بیا د انسان ظلم نه کیږي او په ګڼه کې چې بیا انسان ناسته کوي نو وحشت او یره محسوسوي. د فیصلې هغه صلاحیت او استعداد هم الله تعالی د نه واخلي. نورونو دا نوې کال روان دی چې کوم وخت نه تیر شو الله تعالی ته توبه او استغفار چې یا الله کوم عمر زموږ په ګناهونو کې تیر شو پای مانی یا الله زموږ مؤاخذه مکې الله امون ته بخنه وکې الله او مزید چې څومره ژوند پاتې الله موږ ته پته نشته په خپل اطاعت او بندګۍ کې تیر کې د سنت او د شریعت مطابق تیر کې الله امون مزید د وخت د زیانه بچ کې. الله تعالی ته دعا، الله تعالی ته توبه او استغفار وکړي، الله تعالی له دعاګانې وواړي په دې کې. الله تعالی دې موږ ته په دې باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.